کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې مرګ لره، یعنی هر یو نفس دا به د مرګ دا ذایقه چې کوم دی سکی. دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې نه هیڅ یو مذهب والا او هیڅ یو عقیدې والا انکار نه کوي. کو یهود دي، کو نسواره دي، کو دهریه دي، کو مشرکان دي، د ټولو په نسبت باندې مسلمه خبره ده، ټول مني چې مرګ به راځي. ځکه دا مرګ د مشاهدې څیز دی. هر ورځ موږ او تاسو وینو، روزانه چې کوم دی اعلان اورو چې پلانکي د پلانکي زوی او د پلانکي زوی او د پلانکي پلار چې کوم دی په حق رسېدلی. نو کوم څیز چې په مشاهدې سره ثابت شي نو هغه یقین زر چې کوم دی زړه ته راځي. نو د ټولو خلکو په نسبت باندې دا مسلمه خبره ده چې هر یو کس دا به د مرګ دا ذایقه سکي. حضرت ابو درداء رضی الله عنه یو جنازې سره روان دي، یو بل صحابي ته تپوس وکړو ابو درداء دا جنازه ته چا روانه ده؟ حضرت ابو درداء رضی الله عنه ته فرمایل دا جنازه ستا روانه. نو هغه صحابي به خفه شو، نبی علیه السلام ته شکایت وکړو. چې کله به صحابي خفه شو، ابو درداء رضی الله عنه ورته فرمایي پلان کېږي ته به خفه کېږي نو بیا دا جنازه زما روانه. نو هغه صحابي لاړ نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې ما د ابو درداء رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې دا جنازه د چا ده؟ نو ما ته ابو درداء رضی الله عنه فرمایل چې دا جنازه ستا روانه ده. نبی علیه السلام ته فرمایل ته دغه په خبره باندې پوه نه شو. دغه د خبرې مطلب دا دی چې دا نن مونږ کوم میت چې کوم دی په خپل اوږو باندې روان کړی دی او جنازګاه ته وړو او بیا د جنازګاه نه قبرستان ته وړو، نو دک شان یو ورځ به ما او تا هم په پردو اوږو باندې جنازګاه ته او قبرستان طرف ته ځو. یعنی دا کومه جنازه چې روانه ده دک شان یو ورځ به زما او ستا هم جنازه روانه. نو دا مرګ دا د ټولو په نسبت باندې مسلم دی. مخکې آیاتونو کې نبی علیه السلام ته مشرکانو هغوی د دروغو نسبت کو چې ته دروغجن یې والعیاذ بالله. او نو الله رب العزت ورله تسلي ورکړه چې څنګه دي تا ته د دروغو نسبت کوي نو دک شان ستانه مخکې انبیا علیهم السلام هم راغلي دي، هغوی ته هم خپلو امتیانو د دروغو نسبت کړی دی. داسې نوې خبره نه ده. خو به هر حال په دې ته خفه کېږم کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس دا به د مرګ د ذایقه خامخا سکي. نو د مرګ نه وروسته به د دې تا ته بدلې میلاویږي او چا چې تا تر دروغو نسبت کړی دی نو هغوی ته به د دې سزا میلاویږي. کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دی مرګ لره. نو ټول به فنا، ټول اسمان زمکه په دې کې چې دننه سدي دا ټول به فنا کېږي سوا د الله رب العزت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. جبريل عليه السلام باندې به مرګ راځي، اسرافیل علیه السلام باندې به مرګ راځي، حضرت اسرائیل علیه السلام باندې به مرګ راځي. هر چیز باندې به مرګ راځي، فنا راځي سوا د الله رب العزت ذات نه چې هغه باندې فنا نه راځي. هغه ازلی او ابدي ذات، نور په هر چا باندې فنا راځي. نو کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکون کې دی مرګ لره. مرګ دا یو ډېر تریخ حقیقت دی. حضرت ابراهیم علیه السلام یو پیره د ملک الموت نه تپوس وکړو ته چې د یو نیک سړي نه ساه اخلي نو ستا کم کیفیت وي هغه ما ته وښیه. نو اسرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې د الله خلیل هغه ته نشي برداشت کولی. هغه ورته بار بار اقرار کوي چې ته د یو نیک بد سړي نه ساه اخلي نو ستا کم کیفیت وي. هغه ورته دام نشي برداشت کولی. خو حضرت ابراهیم علیه السلام بار بار اقرار کوي. هغه ورته ټیک ته زه به درته وښیم خو زما هغه شکل به ته برداشت نه کړي. نو اسرائیل علیه السلام ورته هغه طرف ته مخ کړه. چې کله ابراهیم علیه السلام هغه طرف ته مخ کو دې طرف ته وکتل نو یو تک تور دنګ سړی غټې غټې داړې غټ غټ ویښتو والا چې څنګه د ابراهیم علیه السلام وکتو نو ابراهیم علیه السلام ټینګ نشو بېهوش راغلی. چې کله په هوش کې راغی نو ورته یې اوس راته هغه کیفیت هم وښایه چې ته د یو نیک سړي نه به کوم کیفیت او کوم حالت کې ساه اخلي. هغه ورته هغه هم برداشت نه کړي. خو به هر حال ابراهیم علیه السلام بار بار اقرار کوي. خو دې هغه طرف ته مخ چې مخې کو دې طرف ته وکتل نو یو ډېر ښایسته نوجوان چې د خوشبویه ډډوزي ته خېږي او ډېر په ښکلي صورت کې
نو هغه د ډېرې خوشحالۍ نه ابراهیم علیه السلام برداشت ونه کو او بې هوشه راغلی چې کله په هوش کې راغی ورته وی چې دې بد سړي له کو الله رب العزت هیڅ قسمه سزا نه ورکوي صرف ستا د شکل د لیدلو سزا ولدله چې کوم دی کافي او دې نیک سړي له کو الله پاک جل شانه هیڅ قسمه نعمت نه ورکوي جنت ولا نه ورکوي خو چې صرف ستا د ښکلي شکل وویني که نه دا خوشحالي د ده لپاره کافي حضرت عیسی علیه السلام له الله پاک معجزه ورکړې وه چې مړي ته به وی قم باذن الله د الله په حکم باندې ژوندی شه نو مړی به راپاسې یو قبر ته لاړو هغه ته ودرېد قم باذن الله نو یو مړی ته راپاسې چې راپاسېدو نو هغه کس ځوان او ویښتې سپین نو حضرت عیسی علیه السلام دې تپوس وکړو وي ته خو ځوانې او ویښته دې سپین دي دا ولې هغه ورته وي دا نیم ویښته دا زما د زنکدن سختۍ سپین کړي دي وي دا نیم ولې سپین شو وي تا وی چې قوم باذن الله د الله په حکم راپاسه وي ما سره یره شو چې ته قیامت شو نو وي د قیامت ته وجې زما دا نیم ویښته سپین شو ورته وي دنیا ته راتګ غواړي هغه ورته وي په یو شرط باندې کو د زنکدن سختي پکې نه وي او ما باندې الله رب العزت دوباره د زنکدن سختی نه راوړي بیا دنیا ته درځم او کو د زنکدن سختی پکې نو چې زما 100 زره کاله په دې قبر کې شوي دي زما په مړی او خوله کې د زنکدن هغه تریخوالی لا تر اوسه پورې موجود او بیا حضرت عیسی علیه السلام ته وایي چې د الله پیغمبر د الله نه سوال وکړه چې الله پاک چېرته په ما باندې بیا د زنکدن سختي راغلي نو مرګ دا یو ډېر تریخ حقیقت دی خو څوک چې د الله رب العزت احکامات ژوندي کړي الله سره تعلق جوړ کړي نو د هغه نه بیا فرشته داسې روح وباسي لکه زنانه چې د وړو نه ویښته وباسي او سړی پرې نه پوهېږي